السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو ورو جوړ په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه. الله جل شانه د هر درد، هر مصیبت او د هر آفت نه په خپل امن او امان کې وساته. ډېر عزتمن محترم مسلمانان ورونو او خویندو، نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترم دا نننۍ وظیفه دا ډېره اسانه، طاقتوره او ډېره مجربه وظیفه ده. د چا څومره ناممکنه حاجات وي، یا په مشکلاتو کې راګیر وي، یا د چا د رشتې څه مسله وي، یا په رشته کې ورته رکاوټونه بار بار راځي، د هغې دپاره محترم دا ډېره طاقتوره، ډېره عالیشانه او مجربه پاورفل وظیفه ده. نو چې چا هم ناممکنه حاجات دي، دا وظیفه دې وکړي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د هغه حاجات پوره کړي، مشکلات به حل کړي او په ژوند کې به ورته راحت او سکون ملاو شي. محترمو، د الله جل شانه نه د مدد غوښتلو، د الله جل شانه نه د امداد غوښتلو، د هغه د عبادت کولو وظیفه ده. بس محترم علماء کرام فرمای، الله جل شانه فرمای چې انسان ما ته په کم وخت کې ډیر زیات نږدې وي. نو الله جل شانه فرمای چې انسان کله په سجده کې وي، دا ما ته ډیر زیات نږدې وي. د ده زه فریاد اورم، د ده زه دعاګانې قبلوم، د ده څومره مشکلات وي، دا زما نه څه قسمه مدد غواړي، هغه الله جل شانه وی زما مدد او زما نصرت په دې انسان سره وي. و چې دا انسان کله په سجده کې پروت وي، نو دا ما ته ډېر زیات نږدې وي، ډېر زیات انتهایی محبوب ترین عمل د انسان چې کم دی، هغه الله جل شانه ته سجده لګول دي، په ځمکه باندې دا خپل تندی لګول دي په عاجزۍ سره. نو الله جل شانه ته دا ډېر محبوب عمل دی، ډیر خوښ عمل دی او ډیر د نزدېکت عمل دی. دا وظیفه محترمو د الله جل شانه د دې محبوب عمل کې دا وظیفه ده. ډیره اسانه وظیفه ده، طریقې کار هم اسان دی او وخت هم پکې څه پابندي نشته، د ورځ هم پکې هم څه پابندي نشته دی. نو محترمو دا وظیفه د ایاک نعبد و ایاک نستعین وظیفه ده، اسانه وظیفه ده چې د ورځې کم ټیم هم تاسو ته میلاو شي. نو محترمو درود شریف به ووایئ او سجدې ته به لاړ شي. هسې سجدې ته، مونځ دپاره سجده یا د تلاوت د قرآن سجده، هغه نه، هسې سجدې ته به لاړ شي او په هغې کې به بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ. بیا به سورة الفاتحه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، د دې پورې به ووایئ. بیا به ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا به تاسو صرف او صرف 21 مرتبه، یعنی 21 مرتبه به دا ووایئ په دغه سجده کې. او بیا به محترمو دغه هغې نه پس صورت مکمل کړئ، ولضالین آمین. او بیا به د الله جل شانه نه په سوال او په مینت او په توجه، په یقین او په دهان سره، په زارۍ سره، په جړا سره به دعاګانې وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو دعاګانې خامخا قبلوي، ستاسو حاجات به پوره کوي. ستاسو ته په زندګۍ کې کم مشکل دی، کم حاجت هم دی، هغه به الله جل شانه خامخا قبلوي. محترمو دا وظیفه ډېره اسانه، طاقتوره، پاورفل وظیفه ده. دا په خپله هم وکړئ، د نورو خویندو ورونو سره لازما د ثواب په نیت شیر کړئ او زمونږ یوټیوب چینل مولانا وظایف در سره هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.